د خیبر پښتونخوا په کوز دیر ضلع کې د آتش تو یو کم دیرشم مای په منځنۍ شپه کې په غر د لګېدلي اور مړکولو دپاره نن خوم خسې روانې وې او د اور مړکولو په خسو کې هلیکاپټر خوم کارول کېده. په کوز دیر ضلع کې د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 مشر ابرار خان میډیا ته وویل چې د کوزدیر د چکدرې غزو اوسېدونکي په غرونو د نامعلومه وجوهاتو له امله اور لګېدلې. د پرون سهار راسې د دوی کارمندان لګیا دي چې اور مړ کړي. هغه وویل چې پرون ورسره د ملکن او بردیر څخه د ژغورنې د ادارې اضافي کارکوونکي او نن د سوات څخه نور راوختل شوي دي. هغه زیاته کړه چې نه ده معلومه چې اور څنګه لګېدلی دی، خو اور اوس په 6 کیلومتره چاپیره تو شوی دی او دوی سره نن هلیکاپټر خوم د اور په مړ کېدو کې برخه اخلي. هغه وویل چې په غره کې د دوی سره اور مړ کولو دپاره پولې جوړول چې مخه یې ونیول شي او په ځایي کچه په لاسونو او اور مړ کېږي. سخته ګرمي ده، بره په غره کې 40 سانتي ګریډه ګرمي ده. کارکوونکي د 2-3 ساعتونو پورې پیدل سفر کوي چې د اور مړ کولو ځای ته ورسي. د ابرار خان په خبره د ګرمۍ په موسم کې اکثره خلک په خپل ورونه لګوي یا چې څو غرونو ته سیرونو لاړ شي نو د هغونه اور ولګي. هغه وویل چې په غرونو کې د اور په مړ کېدو کې دوی ته لویه مسله د لارې وي چې غریزو علاقو ته په اسانه رسایي نه کېږي. د نوموړي په خبره د دوی سره د اور په مړ کولو کې د ځنګلاتو د محکمې کارمندان او ځایي خلک هم شامل دي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځنګلونو کې د 1300 کلونو راځي د اورونو لګېدو پیښې کېږي. د ځنګلونو چاپیریال او ځنګلي ژوند یا وایلډ لایف اړوند ادارو په دغه اورونو کې د پراخ زیان اورېدو اندېښنې څرګندې کړې دي. د چاپیریال پوهان وایي چې داسې پیښې په ماحول ډېرې بدې او ژورې اغېزې کوي او هغه ځکه چې نړۍ او په ځانګړې توګه پاکستان له وړاندې نه د نړیوالې تودهې له اغېزو سره مخ دی. په 2023 کې د خیبر پښتونخوا د ځنګلات او ځنګلي ژوند محکمې نه ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه د صوبې په بېلابېلو ځنګلونو کې لګېدلې اور څخه 10,000 ایکړه ځنګل متاثره شوی و. ادارې ویلي چې په دغه پیښو کې په کم تعداد کې ونې سوځېدلې وې خو نورو بوټو ته ډېر زیان رسېدلی و. د کال 2022 د مای په نخمه د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په منځنۍ سیمه شیرانی کې د کیسی غره کوه سلیمان د چنغوزو په ځنګل کې اور لګېدلی و. د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت نړیوالې ادارې FAO او د بلوچستان حکومت په ریپورت کې ویل شوي چې دغه غر 60 هکټره غځېدلی او لګېدلی اور پکې د چنغوزو 10 لکه ونو په ګډون د ځنګل 15,000 ایکړه برخه سوځولې او په سرکاري ریپورت کې تاوان په اربونو روپۍ یاد کړل شوی و. علب خان شیرپو دلبر نیوز ضلع لویردیر د خیبر